الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد د ټیم د عقایدو تعلیمي او د عقایدو تعلیم چې کومه سلسله ده هغه پرون ختم شو. د رمضان نمخ کې یعنی 17 شعبان تر دغه ریزو رسید اخیری عشره رسید تقریبا یو ترتیبی تعلیمات خپل یو نظام یا اخیری عشری ترتیب لاغونتی مختلف نو د عقایدو چې څومره تعلیمی سلسله وا هغه خو سبا لکه نن بو درس وا او سبا وو درس وا دی هغه او پرون مجا دو موضوع باندې خبرې وکړي نو هغه د موږ خپل چې کوم نسبی سلسله هغه ختم شو. نن څو متفرق خبرې دي چې هغه اهم غنا تاسو سره هغه باندې خبره کوم. درود شریف وایي تاسو اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی محترم اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرمائی یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اے مومنانو تاسو اخپل زنونه د جهنم نه بچ کې او اخپل اهل او عیال هم د جهنم دی اور نه بچ کې هغه جهنم اور چې دغه ایندن دغه چې په کوم شی باندې هغه بلیږي هغه حجاره چې کوم چمی دي او انسانان دي نو یا خو هغه چمی هغه بوتان دي چې کوم دو دغه پرستش کول ا دې دو د ذلت د پر هغه سره جهنم کې چورې دا هغه خلک چې تاسو نه خدایان جوړ کړی علیها ملائکه غلاظ باغی باندې داسې فرشتي دي چغاد سخت زړونو ولدي هغه کې الله تعالی جل جلاله د رحم مدانه دی شي شداد او سخت زوروري هم دي لا يعصون الله ما امرهم د الله تعالی جل جلاله د امر او د حکم هغه خلاف فرزینه کوي ويفعلون ما يؤمرون چې څوی ته هغه شانته الله تعالی جل جلاله هغه شانته عمل کوي. د قبر چې کوم د عذاب فرشتي دی هغه هم داسې دي چې هغه چې کوم تعبیر کوي په حدیث کې چې هغه نه کسي او نه ووري چې هغه د مجرم نه چغي ووري نه आवाज ووري نه په غیبه ترس چې نه رحم ورسي په غیبه باندې نو الله تعالی فرمایي چې تاسو زنه بچ کې د جهنم نه او اخپل اهل و عیال بچ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته تاسو کی ہر کس ذمہ دار دا هغه نه به خپل رعایا بره کې تپاس کیږي. رعایا د حکیم هم رعایي او د کور سربراه هم رعایي
هر پلار د خپل بچایو د خپل وړو هم رعایت. محترمو دا د ډیر دین سره وابسته خلکو خدا مزاج نه ده، اسی عمومي د معاشري یو مزاج ګرځي. تاسو به د خبرې مشاهده کړي چې خلک د خپل ځان اصلاح، د خپل زندگی درستگی او د خپل د آخرت فکر دا خلک شخصي غوندې معامله ګڼي. هغه چې بل ټینشن مه خوله، اس کو کرنے دو، خو چې تخپل اسامي نور بخپل کار کوي. دا سي د خلکو یو عمومي غونته مزاج جوړیږي چې بس تخپل ټیک شه، نور خلک بخپل کار کوي. هغه سره څه کار لري؟ که بچا دی علمونه کی خیر دی، که بچا دینداري کی هغه ډېر ګناه او په دې غفلت کې هغه ډوب وي، بس خیر دی. دا یو مزاج غونته ده. لکه دا د خپل ذمہ دارانه هغه چې سړی ځان بے فکر کوي کنه، به سترګې پټوي. دا څه دي؟ د سترګې پټول دي. خو په دې باندې سترګې خو په پټې کې ته به دا شی په خپل زړه کې ځان ته هلکه کې، خو عند الله خو د هغې حیثیت الله تعالی جل جلاله په نس خدا خبره هلکه نه ده کنه. چې کوم خلکو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بنی هغه تهمت واقعات مشهوره واقعات په حدیث کې افق واقعات نو الله تعالی جل جلاله فرمایي تحسبونه هینا وهو عند الله عظیم. دوخو الکه غنل دی الله په نسبت باندې هغه ډیر عظیم و. نو کله کله به ته شی هلکه وګڼي، ته هغه ته توجه نه کوي. خدا خو نه د شریعت کې دی هغه ډیر لوی مقامی او د هغه ډیر لوی ذمہ داری. نن سبا پلار دا خو خپل ذمہ داری کې غني او چیرې د خپل بچی دی پاره د غزه د مستقبل غم وکړي. مستقبل مجھے چاته اله مستقبل مجھے دیته یو چې هغه تعلیم ټیک شي، تعلیم او پراپو دیغه یو ذکربار وای ته برابر کې چغه سیټ شي او زه دیغه د پر د رشتي او د وده تنظیم وکړ. تاسو به د عام مزاج کې تللی الحمدلله دا ټول د خیر اهل خیر خلک دي. خو ځنه خبره خپل منځ کې دی پر شریکولو چې بل هم په ولوي پغه بل. نو عموما دا چې موږ د مستقبل د پر خپل یو معیار جوړ ده چې دا د ما د اولاد مستقبل ده. حالان کې کچېری یو بچی ته د تعلیم خیال وساتي او دغه د رزق او دغه د کمای څه یو بهترینه ذریعہ هغه ته هم برابر کی وده ته وکی دې کې شک نشته چې دا هم د تاسو بدرایو کې دا او دا ډیر لوی هغه سره د خیر ولا هغه ته خیر ور رسول دي او هغه سره ته شګړه کوي، احسان کوي. خو په دې باندې د تاسو مدرا هم نه خلاصيږي او په دې باندې ته هغه سره څه دومره غټ احسان هم نه کوي او شاید چې په وی زاویه باندې وخت ته دغه که صرف د عمره سوچ کوي نو غټ نقصان کوي. بیا ګوره کچې د وسړی 30 سال زندگی هغه خو ډیره په آرام او په راحت تیر شي. 30 سال زندگی هغه چې ته مستقبل نه وته زوی ته مستقبل نه وي چې هغه دا محتاج نه وي چاته، هغه دا په عزت تیرېږي او خودته پلارې یا ته مشرې ته سربراه دغه د مرګ نه بعد چې څومره زندگی ده ابد الاباد زندگی ده هغه یو لا غیر محدود زندگی ده، نه ختم ہونے والا زندگی ده. هغه دغه تباه شوه، هغه زندگی دی هغه د
تکلیفونو او د مصیبتونو او د جهنم او د قبر د سختیو زندگی شو نو ته خپل اندازه لګوا چې کته چاته 30 سال خیر ور رسول 1 کروڑ دی په جهنم کې وچول ته څه خیر ور رسول وته دا خو صرف هغه د شیطان او د نفس او دوکاغونه شو چې نقد باندې دغه سخت ګرانه سودا وکړه هغه عریضی غونه ګټه ته دی وکړو نور همیشه تبعید دی نه وکړو دغه عریضی مستقبل دی لپاره پلار خپل اولاد دی لپاره او مشر دی خپل کشر دی لپاره دومره ستړي کی چې هر منډه کې تاسو به دا کتلی ویلي ځکه چې د انسان مزاج دا چې کوم شي کې خیر کسي نفع کسي هغه ګټه ګوري هغه بهتر یي هغه یو مقصد غني هغه دې پر هغه منډه هم وای ستړي هم کوي قرباني هم کوي د خپل بچی دې پر وخت هم به لګي هغه دې پر هغه پیسې هم لګي هغه دې پر در ګرځي هم چې دې سنو کری برابر کې دا شي کوي نه کوي خلک دا ویلي کوي ځکه چې دې شي اهمیت ته دې شي اهمیت ته کشيره د موږ پزړونو کې د دې خبره هم اهمیتي چې نه دغه د چکم د مستقبل دا خو ډیره وارزي حساب دا خو جیسا کیسا بھی وہ گزر جائے گا دا خو تریج دا خو تمره غټه خبره نه ده اصل معاملہ خو د دنه بعد شروع کیږي چې مو باندې الله تعالی جل جلاله کوم ذمہ دارای شي هغه خدای د چې تخپل ځان بچکا او دا بچکا هغه خو د مرګ نه بعد به شروع کیږي نو دا څه خو نه چې د دنیا عارضی زندگی خو بهتره ای او اخروی زندگی څه شي هغه تباش خدا هم محترم او مخکبو کچا د دې خیال کولو کنه چې راځي د تعلیم او دغه شی خیال ساته او هغه به نور ډیر مهنت پنه کولو دینی خو معاشرات دومره ګن نه و چې هغه خلک بلکې عمومي معاشري کې دومره خیر او صلاح وو کتابې د خپل اولاد یا د خپل د کشر خیال نه کولو تب به فکر اینا نبي ابو دومره غټ دي سي د گمراهي شکار نه ګرځیدو نن دور ډیر مختلف دا یاد ست نن دور ډیر زیات مختلف تا کدی چا دا خیالي کدی مشر دا خیالي چې هغه نارمل حالات دي نو دا هغه ډیر غلط سوچ تا او دا هغه کم فهمي غلط فهمي ده دا دور د فتنو د عروج دور ده دا دور د فحشه او د عریانه د سیلاب دور ده دا دور د کفر او الحاد دور ده دا دور حق د باطل په صورت کې پیش کول باطل د حق په صورت کې پیش کول دور ده دا داسې دور ده چې پوی خلک سیلاب یوسي وړه مشمار خو داسې یوسي چې د اسلام نه بری تبارک خبر بنئ دي ځان او په دغه دور کې ته د تعلیم او د جدید تعلیم په حرص کې خپل بچا او خپل کشر هغه دغه سي کالج او یونیورسيټي ته حواله کې او ته د دې هیڅ ادراک نشته چې دغه محال څنګه ده د ماده بچي مستقبل چې کوم رښتیا او مستقبل ده دغه آخرت ته دغه هغه به دغه څنګه د کوم بچي باندې چې زه دواټه کې ډیګري حاصلوم دا د ایمان او د اسلام او د اسلامي تهذیب په بدل کې حاصلوم کدا دا ز په کوم قیمت حاصلوم ډیر خلک ودا ډیګري داسې پلران داسې ندان پلرانی او داسې نه پوهه پلرانی او مشرانی چې هغه دا فیصله په دې کې هم کوي چې جدید تعلیم خویر کی تعلیم ویر کی او اختلاف ته اس فکر مندینا اس دغه چې کوم دینی زندگی د بغیر باندې توجه نه کوي دغه نتایج دای چې تعلیم حاصل شي اسلامی تهذیب اوز کې پرېج دی تعلیم حاصل شي او حیا او غیرت او ایمان په خپل سکول او په کالج کې پرېج دی خپل تهذیب او ثقافت پرېج دی دغه خود پرېج دی خپل د پلار د غرشته هم پرېج دی اوز چې کله راشي هغه داسې یو کسي چې هغه نه پلار پیژني نه مور پیژني نه څوک پیژني نو کچری ته په دغه سودا باندې او د وخت صرف ایوي
یو رواج نه دومره متاثر دی چې د خپل اولاد دغسې غلط فیصله کوي چې هېڅ رنګ ته د دې خبرې فکر نشته چې دوه ټکي تعلیم خو پکوم او بیا اخ طرف ته چې څه کېږي هغه به کېږي که هغه د ایمان دی هغسې اسلام دی هغسې بس یو ډېر عظیم شان جنگ ته لاړ ده نو هغه تعلیم حاصلي دا په حاصل کې د اهمیت نه انکار نشته نه وینه ته انکار کوي نه وینه زه انکار کوم زندګۍ حصہ جوړه ده زندګۍ حصہ جوړه ده بېشک دی وکي خو ته دا نه ده چې خامخا به ته چې کله جدید تعلیم کوي او تعلیم هغه به ته خامخا په دغه عمر په دغه قیمت به کوي دغه تعلیم خلق وکي خپل ایمان محفوظ وي خپل اسلامي محفوظ وي او دغه نه 100 ګنا خسته کړي صرف ډیګري نه وي اخستي ش زبردست قابلیت وسرای دا طریقه هم کې دا چې دا نشي کېدا خو هغه لاغون فکر غواړي لانه ذمہ داری غواړي لاغون د مشر توجه غواړي دغه دعاګانې غواړي الله غشتل غواړي لانه الله ته جریدل غواړي لاغون ته هغه بس کتل غواړي تاسو نه ګره دنیا معاملې کې ایمانان هم په بچی باندې گرفت شته تاسو موږ د تاسو ته پښتنو مثال درکوم چې کله د پټي معاملای زوی کې دومره جرأت چې هغه چې د خپل د ته د پټي سودا وکي یو کراک چاته یې کی کته ډیر بډای خو به دومره مضبوطی چې څو خبره کواشي بدغه کی ویلې هغه خو ته دومره هارد مضبوط تا دومره ته مضبوطی او صرف په دینی امورو کې ته دومره قوت نشته باقي کې به ته بالکل فعل چې بس هغه خپل کړ دې مخبل کړ دا په دنیوي امورو کې ته نه خود هغه غلط قدم نشي خوسته چې هغه کې نقصان وي هغه څه نقصان وي چانه قرضا کول شو نور داسې خبره شي او کلک تانی ولې چې کوي سم کلاسه خلې بته نو هغه نور سواجه نه محترم هغه واجه صرف دای چې لاغونتي دې طرف ته فکر نه دا مسله فکر نه یو دا شایخ غیر اهم ګڼل شوی چې اهم یو غني نو بیا دا شی نه دا شی نه بیا محترمو کچيري مجد بغوره معاملہ وکړه کنه په نن دور کې خپل اولاد سره او بس دا مداسي دي زمانه پر رحم کرم پریج دولو د معاشري پر رحم کرم پریج دولو او چې د څومره د فتنه دور د دور پر رحم کرم پریج دولو نو بس بیا د دې ګلا ما کوا چې دا زواد موضوع ویل نه ده او بیا سبا ته چې کله دا راشي 24 غنټې د ماده پر ټینشن ویل ده دا ځان ته مستقله مسله شو دا څه شو دا خو هیڅ نه ده ماته خبره یاد شو په برتانیا کې د اسلام خو هر شي ډیره محترمه طریقې څوک چې دفن کوي نو ډیر په عزت او په وقار او ډیر داسې لکه لوی سلامه سره خسته جنازه وي ته وږي الله نه ته ټول مغفرت وړي ډیر په عزت دفن کی نو نور قومونه داسې دي چې دغه د دفن خپل طریقې دي ډیر بے عزت او نه طریقې دي څوک سزایی تاسو ته پاته اندوانه سزایی دا شي کې سي ډیر د انسان الله تعالی جل جلاله دی پیدائش نه ونی ستر اخیری دفن رسید ته ډیر قدر کړه ډیر قدر یې کړه نو د چکم خلک د هندوانو د چکم سنټری کنه چې هغه هندو مرشي به هغه سزایی هغه ورکی سزایی نو د هندوانو هغه سنټر ته یو تبوت راغلو یو میت راغلو چې کنه دا بس چې دا وسیزه یو خپل خرچه اعلان دکی دا ډیره زیاته دی ډیره توجه خبره ده محترمو دا ډیره زیاته دی افسوس خبره ده تاسو دا شای په توجه سره واورئ هغه چې کله هغه تابوت راغلو نو هغه د مسلمان تابوتو نو چې د کوم منتظمین دي د چې کوم سیزول کوي د سیزایی خپل یو هغه ډیر حیران شو چې دا څوک لورسه کاسته کسان کې طریقه د دوست رغله دا خو په کار د دوست نه ورغله
نو چې کله هغه بکسي باندې او دغه شینو باندې وکړو نو بقاعده خپل نمبر او رسا دغه هر څه شتاو مکمل زمانی و په دوز کې په برتنیا کې نو دوی سره رابطه کړې ده لکه هغه کې دوه نور چې کوم هغه کې مشر د علماو به خپل یو سوسایټي غونتی یو نظام وي هغه کې خپل ترتیب وي هغه سره رابطه کړي چې خدای تاسو مېت مشترک غل ده دا تاسو خپل ترتیب سره وکړي نو هغه چې کله ورساو د ټلیفون کړه دا سره رابطه کړي چې دا خو تاسو څه ده هغه د موږ پلار ده هغه د څه دا موږ پلار ده نو هغه چې پلار ده به تاسو دوست ترسته ولا تاسو هندوان ترسته ولا جنازه نه او بیا کفن دفن هغه دا جواب اوره دایمش تاسو لپاره عبرت ده دا جواب دایمش تاسو لپاره عبرت ده هغه خلک چې په دغه تعلیم مړدي او د یورپ تعلیم نه هغه داسې دي لکه سحر چې پکړي او دغه هر شی داسې دي چې بغیر اند تقلید باندې غازان سره کپی کوي چې بس دا خو د ژوندۍ معراج ده هغه وتاي ازوای وتاي چې مو ګوګل کې سرچ کو ګوګل کې چې د تدفین کم خرج په کوم شي کې ده نو د مسلمانانو طریقه مو وکړه هغه وا خرچا وا اوس کې د اخراجاتو ترتیب خپل او هغه مو وکړه د عیسایانو د ټولو خپل ترتیب مو وکړه د ټولو نه کم خرج د دو نو بیا د دې دی واجب نه مې دا کم خرج ده د دې کې حساب استاد اندازه لګي دا هغه پلار دا چې دا دغه بچي رزق د لپاره برتنیا تلور د پاکستان پرېشه ده دا هغه سره او دغه دې فکر کړه دا چې زه خو به بچی ته دوی پیسې وګټه خو دې فکر نه دا کړه چې د اسلام سی دې ورسته ژوندۍ څنګه ازکه سره دغه حشر وو ازکه سره دغه حشر وو دا چې څوک به نه وي چې تاسو ورسته قبر کې دعا وکي به ورسته نو محترمو که د خپل اولاد په دنیا خرڅه بیا خو دغه شي پکار ده او کته چې د ما اولاد نه موږ خلک د یورپی مملکو د هغه د ژوندۍ نه داسې متاثرې حالان کې هغه خپل د خپل ژوندۍ نه دومره تنګ شوی چې هغه دام کوم لعنت شروع کړه چې سړی مشر شي پلار شي هغه ټول عمر ګټي بیا چې کوم د هغه چې کوم خپل سنټري بیا هغه ته حواله کی چې ته د اسلام طریقه د عزت او د قدر د احترام د خپل پلار تو کی هغه صفه کوي خدای وي ته دا شي قدر کوي زړې ساتي صرف دا خو نه د چې انسان ماشين دته تش لکه په گاډي باندې کپڑا وای صفه کوي انسان خو زړه د هغه امینه غاړي محبت غاړي هغه خپل المسیح غاړي ډیر خبره غاړي د انسان خندنی نظام دی هغه تباہ ده هغه په ورسته نسل یو ملګری دی په دغه علاقو کې چونکه هغه ځکه خو د خاندانی منصوبه بندې دغه دوکمې چې د ډرمای نری والي وي دغه خپل وبال کې خپل غیر دي اوس خپل حوصله افزایی کې چې بچی وروړي خو څه طریقه جوړه کې ځکه چې نسل مختم شو هغه اولاد ستانه نکاح مان نه وته شزې چې د ما څه کار وسار د جذب بچا به سنبالم او خپل نو کړی دی ما شپږ میاشتې به د ما د اولاد معاملې وي د پرورش معاملې وي دا شې نشته هغه کې د پټنره معاملې ده اوس هغه ته دا مسله ده چې ټول بډاګون دي څوک ځوانونه به سرته نشته کومه طبقه ځوانان دی پسې مخکې به دو سره داسې خلک د پاکستان د خلک دفتری ځنه معاملات نه خوستو اوس یار څوک په هغه چې څوک به سنبالي ټول لګ شو ایکسپایر شوی دی بس اوس لا نه پوتې دی طرف او الله تعالی په خپل خبرو کې په خپل منصوبو کې خپل راوست یدون سنت کام شو مسلمانان زیات شو ارزه کې دو خپل مکر کې الله تعالی خپل کې ومکروا ومکر الله خپل خبرې کې غیر دی اوس او سلفزای کې چې بچی دلانتی ځکه چې دا خو تبا نسل شو اوس دا دومره څوک منشته چې غایو د پاکستان اکثره بدین او جوان ده دو اکثره بده بس بالکل ختم دي دو چې کوم نسل نو محترمو د دوی نه څوک متاثر ای کنه د دو خلکو دا دغه د دوی چې کوم واقعات دي هغه خلکو نه تاسو وکي چې هغه ځکه پته کیږي به تاسو سترګې کولاو کی په دې باندې مقدمه شوی دی هغه ځکه بار پلار وته یا مور وته چې را د ما بچا چې کوم دا د پلارانو خو ځکه پته لري نه لګي خدا میان ته پته ځکه شناخت کړه مور باندې جوړي یو کنه نو
وته چې مور وسره دا په عدالت کې کیسونه ډیر شوی دي چې دا خپل سپاستی سپا یغه خیال ډیر کوي او قدر کوي دای کی مو خپل حق نه رکی د چکم د مور حق یې امت نه رکی او خسلنای وارث د مور هغه یو ته بس هغه باندې خپل جذبات پر کوي. عدالت فیصله دار غلی دي چې د خپل شخصي معاملات او دا پدې کې یعنی دا پدې کې دته جواز تا چې دا کایو سپا هغه ډیر خیال ساتي او ډیر سمبلي او تاسو داسې معاملات کې د خپل شخصي معاملات کدا تعلیم خوان در کوي چې تاسو به څوک داسې وکي او دا مزاج خوان در کوي. نو محترمو کچېری موږ خپل اولاد دغه سي پریز دورو کنه بیا به داسې قسم ته بدتمیز نه جوړوي بیا به سمبلوانه شي ورسته او دې کې به د اولاد ګرام نه زیات د خپل مشر ګرامي د خپل د اولاد نه د خپل مشر ګرام ډیره زیاتې ځکه چې ته خو پیژ چیرې د معاشره په کومي طریقې ده د کوم دور ده تاسو نه تاسو کوم نن مخکې دور چر وخله چې د څومره فتنې نن سبا دي دا مخکې وي ګوره اوس انټرنیټ تا کنه فیسبوک یوټیوب او د مختلف قسم ته چینل او دا شیونه مخکې به سره چې سینما ته تلو نه غدي پر ډیره یو خاصه منډه لګی دا پیسې لګی دي پلار ته په پاته لګی دا چیرې دا چی دا داش طریقه هغه ډیرو خبرو باندې ډیر ترتیب کوا شوې تا او اول خواغانه خیر چغاره غلو بداس نن سبا تاسو اندازه لګی یا غلط خلکو سره رابطه یا داسي مخکې څومره مشکل کارو هغه یو چیلنج معاملہ نن سبا دغه شین بچ کېدن چیلنج ده یعنی ته د خپل بچی اوقات حفاظت کوي چې دا تعلیم کې مصروف شي او دا فضولیاتو کې وخت ضایع نشي دا دومره ګران کار دی چې دا چیلنج ده څنګه به سمبلای داسي. نو اوس کچېره څوک دا فرق نه کوي چې مخکې دور څه او اوس دور څه ده او زه هغه شانتي پیغام د خپل اولاد نه نو دا ډیر کم ډیر غلط فهمي ده دا ډیره غلط فهمي ده او ډیره سخت خپل احساسي ذمہ دارانه لري خبر ده. نو محترمو د وخت قضا ده چې ډیر بهدری پکار ده ډیر ګوره دا نه ده پکار چې بس موږ چې کړه تربيت دی چې بس غریش مشر کړي کور کې او ویل ټکول دراب درم شروع کړي بس بچار نوازا بس پکور نه د کشمیر جوړ کړه دا نه ده تربيت یو پرات طریقې کار غاړي ډیر مینه غاړي محبت غاړي سنا غاړي الله ته توجه غاړي هغه د تربيت لپاره د تربيتي مراکز سره جوړول غاړي هغه نن سبا د ضروری علم نه خبرول غاړي نن سبا کچېره ته خپل بچا د ضروری دین نه خبر نه کی کنه نو د معاشره به ډیر زر د اسلام د سرحد نه بار کی دا به ډیر زر د اسلام نه خارج کی ځکه چې هغه شان حالات نه دي صرف نو نن سبا ډیر ضروری دي چې ته د خپل بچی ضروری عقاید دغه ټکی دغه ضروری چې کوم دینی مسائل وي هغه ته معلوم وي هغه د خپل څه قدر ضروری تاریخ نه معلوم وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت نه معلوم وي د خپل د اسلام او د مسلمانانو د تیری غلبې د شان او شوکت نه خبري کنه آسه خو بینه د فرمی مرغنی دا بینه چې څوک د ټک ټک یې ته منډه پته به تا نه وي د خپل د اصل د نسل کته سره غاسي د معاشري پر هم کرم پرېج دولو نو د دې واجنه نن سبا ډیر حساسیت د معاملې کې تاسو ډیر توجه وکړ دا سي د اهل الله او صحبت دا به طاقت پر داس سرمایوي چې ټول عمر مې دا پر دعا کوي اهل الله سره جوړ کی د اهل الله او صحبت سره جوړ کی کوم ځکه د آخرت فکر هغه سره جوړ کی خپل سړی ته مشکل ای زړای خود سره شتا کنه دا چې مراکز کم دي دا چې د نعمت زینه کم دي تاسو ته دوی کی پرا چلی کی ضروری مسائل ذکر کیدو کنه ذکر کیدو لکه څنګه تاسو سکولونو کې پیریډونه خپل داسې پیریډونه خصوصو کنه خصوصو د عقاید او تعلیم بغیر د اختلافاتو نه بغیر د ډیرو ګران خبر نه پاسنه سره ذکر کیدو کنه ذکر کیدو اټوله چلا د غازی کر شو تاسو د اخلاقیات او تعلیم دی اول د شروع د کنه شروع او دا ټول څومره دینی او د بن څومره ټایم لاګي 40 نو آیا ته خپل بچا د چکم جدید تعلیم دا هغه ته 16 سال ورکواشي هغه ته خو د ټولې ژوندۍ ورکړه کتاب برتانیا خرچي تلندای د نورو ملکونو خرچي تلندای د امریکای خرچي تلندای د یورپ د فرانس خرچي تلندای دا ټولې خرچي مجلندواشو د شیرونو خرچي لندواشو د هاستلو خرچي لندواشو شپاړه کاله موږ بزرګونو باندې چمې شي چې را بچا مخره تعلیم وسیلې دا خو کول چې د سلويشي زمشتګران دا یو ډېر غټه خبره شو
او نور خو اړې معاملې کې زه لاغونتې هغه سره ذهنسازي کوم په یو ګوره چې کوم بچا تعلیم ته نه ځي د مور پلار څومره خوري کوي هغه باندې مختلف قسم ته مینه محبت ټافي ورکو ادا کوي بچي هغه دي دغه دي 300 وکیل د ذکر کوي چې کسې کته نه وکي بیا بدا کوي بیا وزیر سره بیا شل قسم ته بچي تاسو پیوي او څومره په مینې پیوي دا سی په مینې په خوښینه بستي کې میولې سکول دروازې ته راولې شاده دا بد نه ده چې دا بد دی خو تاسو ته موږ د بل طرف ما پرېږدی دا مو که پرېږدولو دا چې تبعیه سودا مو کړی چې سره دغه نه د جهالت سودا بلستانه بیا په دغې چې خوار وټول خپله کې نو محترمو دا شای ډېر حساس ده موږ د دې خبرې ادراک پکار ده او دا خبره صرف خپل ځان رسې نه خلک غریبانو په یول پکار دي کنه موږ ته مسلمان نورونه دي کنه هغه خبر نه هغه په یول پکاري هغه ته دې خبرې اهمیت مختکول پکاري دا نه ده چې هغه ته غوسه پکار ده چې ته څه نه خبر نه دا خبرې حل نه مینې سره محبت سره په یو غریبان معاشره دغه سیده چې په یول نه کوو مینې سره به نه کیږي کاراسي شپ محبت شپ مینی شپ طریقې او چې کوم ځکه سختی لاګي سختی هر لکه طریقې سره وکړ کوي ډېر مصلحت سره وکړ کوي خو کوي به شام مضبوطی اعظم به دی چې پرېږدونه خبره وکړو دغه سي زه به ځان ستړی کوم دا کار وکړو ولته ادم ست د عمل توفیق نصیب کړي